نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. منګ اغاز کو د لفظي ترجمه مختصر تفسیر او د ضروري مسائلو د دې سورت نوم الاعراف دی. مکی سورت دی، نازل شوه دی مخکې د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مشتمل له په 24 رکوع او 206 آیاتونو نه. په اعتبار د نزول سره پس د سوره صاد نه دی او په ترتیب کې پس د سوره الانعام نه. دغه نوم د دې سورت په آیت نمبر 46-48 کې ذکر دی. اعراف دا یو دیوال ته ویل کېږي چې په میان د جهنم او جنت کې دی. اصحاب الاعراف دا څه خلق دي چې په دغه دیوار باندې بوي د چا نیکی او ګناهونه چې برابر وي د رب العالمین د فیصله انتظار وکړي. خلاصه د رکوع کې صداقت د قرآن بیان شوی دی. دا د الله کلام دی، کتاب دی او په خپل اصل شکل کې الحمدلله اوس هم محفوظ دی، تر قیامت پورې محفوظ وي او د دې د حفاظت ذمہواری رب العالمین اخیستی ده. مقصد در علیګلو د قرآن بیان دی، اثبات د رسالت دی، یره دنیاوی ده چې د رب العالمین مخالفت پرېږ دی، ګناهونه پرېږ دی، ورنه په دنیا کې د رب العالمین عذابونو ته تیار اوسئ، انتظار وکئ لکه څنګه چې مخکې قومونو باندې راغلی. یره اخروی ذکر ده، د مرګ نه پس به تاسو سره حساب کتاب کیږي، ستاسو نه به پوښتنې کیږي، الله ته به جواب ورکوئ. د هر کس نه به د هغه مناسب پوښتنه کیږي، د هر چا اعمال هغه به تللی کیږي، د چا نیک اعمال چې زیات شي هغه به جنت ته ځي، خوشاله بوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. دیتا مقطعات ویل کیږي، دا د قرآن نه دی، د دې معنا شته دی، په هغې باندې الله پوهیږي او په مراد هم رب العالمین پوهیږي. د دې مختصر تفصیل هغه د سورة البقره په شروع کې ذکر شوی دی. کتاب، اے محبوب صلی الله علیه وسلم، دا قرآن عظیم کتاب، تنوین برای تعظیم. انزل چې نازل کړی شوی دی، الیک تا کله چې تر دې قرآن تبلیغ کې او تا ته تکالیف راځي نو صبر کوه، زړه متنګوه. فلا یکو پس ندوی فی صدرک پس نستا کی حرج ستنگی منه د دې د وجنا. مقصد د دې قرآن، مقصد د دې کتاب اغیر ول طول خلق لرا لتو دیرا دې د پارا چې ويروي ته به په دې قرآن سره و ذکر او دا کتاب نصیحت دی للمؤمنین د پارا د مؤمنانو. دویمه دعوه د دې کتاب، تاسو د دې کتاب تابعداري وکړئ او تابعداري مکوئ د شیطان، کاغه انسی وي او که جنی وي. اتبعو تابعداري کوئ تاسو ما د هغه څه انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو ته من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ تاسو من دونه سوا د هغنا، سوا د کتاب د الله نه یا د الله نه، اولیاء د نورو دوستانو مددګارانو، د نورو شیطانانو کاغه انسی او که جنی وي. قلیلا ما ډیر کم تذکرون نصیحت قبل وی تاسو. یره دنیاوی ده چې تابعداري وکئ، ورنه څنګه عذابونه چې په نورو خلکو راغلي او داسې عذابونه په تاسو باندې په دنیا کې راځي. وکم او سمرا من قريه دکلنا ډیر اهلکناها هلاک کړي دي من، تباہ کړل من. بیا چې کله زمون عذاب راشي یا دوی غفلت کی یا دوی تر توبې موقع میلاو نشي. فجاءها نراغله ده هغویتا بأسنا عذاب زمونگا بیاتن دشپی، زمون عذاب به د هغوی ته د شپې راغی یا د ورځې داسې حال کې چې هغوی به قیلوله آرام کولو. او هم یا بو هغوی قائلون د غرمې خوب کوونکي، قیلوله کوونکي. فما كان دعواهم پس نوا وینا د هغوی اذ کله چې جاءهم راغله پاغوی باندې بأسنا عذاب زمونگا، الا مگر ان قالوا دا چې ویل هغوی انا كنا چې بشکا او من ظالمین
ظالمان یعنی موږ تابعداري نه کوله، خبره موږ نه منله. د آخرت په باره کې یره ده. رب العالمین به د انبیو نم تپوسو کې چې تاسو تبلیغ کړی و، پیغامات هم رسولي او د امتونو د هم پوښتنه کیږي. فلنسألن الذین، پس خامخا تپوس بکو منګه د هغه خلقنا ارسل الیهم، لېږلی شوي وو هغوی ته رسولان، پیغمبران، انبیا. ولنسألن المرسلین، او خامخا تپوس بکو منګه د لېږلی شوو نه، پیغمبرانو نه، انبیو نه، رسولانو نه. او که څوک څه پټوي یا کموي یا انکار کوي نو موږ به ورته خایو. فلنقصن، بیا خامخا بیانو موږ علیهم په دوی باندې، دوی ته حقیقت، بعلم په علم خپل سره، وما كنا او نو موږ غائبین غایب د دوینا، نیکی با تللی کیږي. خوش قسمت دی هغه کسان چې رچا نیکی زیات. والوزن او طول یومئذ الحق، په دغه ورځ باندې حق دی، طول د عملونو بکیږي. فمن، پس هغه څوک، ثقلت درنې شوي موازینه تلی د هغه د نیکو، فاولئک هم دغه خلق، هم المفلحون خلاصې مندل کی او کامیاب دی. ومن، او هغه څوک، خفت چې سپک شي موازینه تلا د هغه تلی سپک وخیج، فاولئک الذین، هم دغه خلق هغه کسان دي، خسروا انفسهم تاوانی کړي دي ځانونه خپل، بما کانوا پدې وجہ چې دوی بی آیاتنا پایاتونو زمنګ باندې، یظلمون ظلم کولو، آیاتونو نه انکار کو. ولقد او یقینا مکناکم زیدر کړه دې مونږ تاسو ته فی الارض پزمکه کې، وجعلنا پیدا کړه دې مونږ لکم تاسو د پاره فیها پدې زمکه کې معایش سامان د جون، قلیلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر کوئ.